ټولو صاحبانو اول خبره دا د اعتکاف ارتکومه چې کوم کسانو اعتکاف ته اراده سنت عمل دی د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د زندګۍ یو داسې عمل دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل عمر کې نه دی پرې خو دی او اهتمام یا فرمایله دی. یو حدیث د امام بخاری دی او یو حدیث د ترمذی دی. په هغه کې یو خبر شته دی. امام بخاری چې کوم حدیث مبارک روایت کړی دی هغه داسې دی چې حضور صلی الله علیه وسلم عذر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تا یو کال د عذر په بنیاد باندې اعتکاف پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه پاتې شو. خو بیا بخاری چې کوم حدیث ته غدا سي دی چې بیا حضور علیه السلام مبارک د شوال المکرم د واړه اختر میاشتې چې کومه اخیرنه عشره ده د واړه اختر د میاشتې چې کومه اخیرنه عشره ده په هغه کې حضور علیه السلام مبارک بیا قضا راوړې ده. دا د امام بخاری حدیث دی. او امام ترمذی چې کوم حدیث ته غدا سي دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل په سفر کې وو نو سفر په وجه باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نا اعتکاف پاتې شو په یو رمضان کریم کې. خو پر روان ځل باندې بیا حضور صلی الله علیه و آله وسلم پر رمضان کریم کې د 10 ورځو اعتکاف وکړ. یعنی دومره په اهتمام باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کړه دی. او د امام مسلم حدیث دا سي دی عائشہ صدیقہ طاهرہ زاهدہ عابدہ رضی الله تعالی عنها و علیہ السلام هغه مبارک فرمایي چې حضور مبارک په خپل ژوند کې اعتکاف کړه دی او حضور مبارک په خپل ژوند کې اعتکاف نه دی پرې خو دی تر دې پورې چې خدای پاک جل جلاله سره ملاو شو. یعنی دنیا نه لاړ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اعتکاف نه دی پرې خو دی. نو دی وجنا زمونږ او تاسو باندې د رمضان کریم د غمیاشت په کال کې یو ځل راځي. خیر دی کزما استا د دنیا بازی کارونه یام په وخت باندې وکړه ځکه چې زمونږ استاد خو اکثر کارونه الله د مونږ ته معافي وکړه. د رمضان کریم چې کومه اخیرنه عشره مونږ او تاسو په بازارو کې په دغه عشره کې ګرځو شپې زما او تا د اختر د پاره ځان د پاره شاپینګ نوم ما او تا ول ور کړی دی که اختر د پاره کپڑی او که اختر د پاره پیزاری او کدا سبل سشای زمونږ او تاسو د رمضان کریم اخیرنه عشره د پاره نعوذ بالله او دغه ورځې او شپې ما او تا په بازارو کې تیری شي دا یو وشتم او د درويشتم او هغه تر نهشتم پورې تاسو وګورئ د بازارو څومره ګرمه ګرمایي هر سړی ګرځي بهر راوتلی. حالان کې پکار دادا چې زما استا د اختر چې کوم ضرورت ته چې هغه د رمضان کریم د میاشتې نه مخکې ما او تا یې پوره کړو هغه ختم کړو چې دغه میاشت زما استا کوشش دی چې دا په اطاعت او په عبادتو کې د خدای پاک جل جلاله تیر شي. او بیا په خصوصي توګه باندې اخیرنه عشره پکار دا چې زمونږ او تاسو یو شپه هم بهر په بازار کې رانشي او بیا په اخیرنه عشره کې په خصوصي تور باندې دا تاق چې کومې 15 شپې دي دا خو پکار د چې زما او ستا په بازار کې بالکل رانشي چې ما او تا د تراویحونه علاوه
په دغه شپه باندې 2 رکعاته نفل، 4 رکعاته نفل، شپږ او لس او اتر رکعاته نفل خدای پاک جل جلاله د رضا لپاره د یاد تهجد په ټیم کې انسان کودی روچت شي یا ویخ د انسان د تهجد کوم دا 2 بجې یا 3 بجې ټیم دی په دې کې خدای پاک جل جلاله د رضا لپاره جانماز وغوړي او په دې باندې ودرېږي 2 رکعاته 4 رکعاته منځو کا پکار د چې پتاک شپو کې مونږ او تاسو په دې کې غفلت هرگز موتا غفلت په دې کې ونکړو.